اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امید کوم چې تاسو بخیر. مونږ یو ویډیو کړی و د معدې په باره کې، ماشاءالله ډېرو کسانو وکته، ډېرو ته ترې فایده مو رسېده. او بیا مو د خارښ په باره کې هم یو ویډیو جوړه کړې وه. دا مونږ اوس چې کوم ویډیو ده نو دا د قبض کنسټیپیشن په باره کې ده، د هیټې سخوالي چې مونږ پښتو ژبه کې ویل د هیټې سخوالي وایو. نو مونږ به نن انشاءالله دې کې خبرې کوو د هغې په باره کې، او تاسو امید در به کوم چې تاسو به خوښه شي ویډیو. زمونږ چې دا اوس وخت کې کم دور دی، اوس خو جمع شروع شوي دي، د اوبو استعمال خو ډېر زیات کم دی. اول خو د اوبو استعمال کم از کم په ورځ کې 5 ګیلاس نه والې تر 10 ګیلاسو پورې اوبو د څښل لازم دي. اوبه ډېرې نشتې، ډېر کسان وایي یاره ډاکټر صاحب مونږ خو روټۍ سره اوبه څښو، دې نه پس بیا مونږ اوبه نه څښو. نو لومبې اوبه که تږې نه وي خو کوشش کوه چې اوبه څښل لازمي دي. که اوبه نه څښې نو زمونږ په وجود کې ډېر غټ اثر غورځېږي، زمونږ په معده باندې، زمونږ په کولمو باندې. نو په دې وجه باندې اوبه څښل لازمي دي. بل که مونږ وګورو نو زمونږ خوراکونه چې دي نو دا اوس ډېر زیات مختلف غوندې شوي. سبزي څوک اډو استعمالوي نه، سبزي لازمي دي، په دې کې فایبر وي. زموږ په وجود کې کله فایبرز کم شي د هغې د وجې نه هم زمونږ قبض، زموږ خېټه سختېدی شي. نو کوشش کول پکار دي چې اول خو څوک چې دا کم کسان چې چاول استعمالوي نو دې سره سلاد لازمي پکار دي، سلاد استعمالوي، اوبه څښل دي. بل دا کم چې د بلډ پریشر کم مریضان دي د بلډ پریشر، نو د دې هم څه وخت پس خېټه سختېدی شي، د دې خېټه سخته شي، نو دې ته موږ بیا دا سیرپ چې کوم دی نو هم ورته ورکوو. په سکرین باندې تاسو ته ښکاري، دې ته موږ بیا سیرپ هم ورته ورکوو، خو بیا هم هغوی خېټه سخته پاتې کېږي. ولی چې یو هغوی ته پکار چې اوبه څښي، اوبو ډېر غټ رول دی په باډۍ کې، نو اوبه لازمي دي. بل د کوم چې د شوګر مریضان دي او هغوی چې کله شوګر نه کنټرول کېږي نو د هغوی هم خېټه سختېدی شي، بیا داسې سخته شي چې بیا هغوی ډېر غټ تکلیف هغوی ته ورکوي. نو کوشش پکار دی چې دا کم چې دا شوګر مریضان دي خو د اول شوګر کنټرول کړي، چې کنټرول کې وي نو د دې خېټه به نه سختېږي. بل مونږ ټولو ته وایو چې کوشش کوئ چې کله خوراک وکړئ نو لږ غوندې ګرځئ، وده کېږئ مه، لږ غوندې ګرځئ چې دا خوراک تاسو لږ غوندې وګرځئ نو د خوراک مومنټ وکړي، لږ غوندې حرکت وکړي نو په کولمو کې جمع کېږي نه. کله چې دا کولمو کې جمع شي یو ځای کې ودرېږي نو بیا هم په خېټه باندې درد غوندې راځي. نو بیا دا یو قسم ته چې کله بیا مونږ پهانه کوو، ډکې متیازې کوو نو هغې کې مونږ ډېر زیات غټ تکلیف وي. نو تاسو چې وده کېږي نو دا لږ غوندې ګرځي چې دا خوراک لږ غوندې میده شي، د هغې نه پس بیا چې کله ډرکې تاسو وکړئ نو بیا کوشش کوئ چې بیا وده شئ، نو دا به تاسو له غټه فایده درکوي. تر مونږ ته چې کوم مریض راشي نو ډاکټر صاحب زمونږ خېټه سخته، زمونږ وایي قبض دی، مونږ ته زیاتره وایي د قبض که نه. نو مونږ تپوس وکړو یاره څو پیرې تاسو ورځ کې څو پیرې واشروم ته ځئ؟ نو وایي 6 پیرې 7 پیرې مونږ واشروم ته ځو، خو لږ لږې متیازې کېږي. نو مطلب دا چې که دا قبض دی خو دی بل مطلب هغه شته دی، دی خېټه چې خرابه دی هغې ته هم قبض وایي. حالانکې قبض چې دا چې کله خېټه سخته وي، اوس یو مریض راشي ډاکټر صاحب مونږ هفته وشوه 6 ورځې وشوې چې زمونږ واشروم ته نه وي لاړ، واشروم ته نه وي تللی. نو کوشش کوئ کله چې تاسو ته فیل کېږي محسوسېږي درته چې یاره مونږ ته متیازې راغلي دي، یو سیګنل راشي دماغو ته، نو کوشش کوئ چې تاسو په حقه ټایم باندې ځئ او د هغې خپل ځان فارغوئ، نو تاسو ته به دا مسله نه کېږي. بعضې وخت کس وایي یاره بس زما چې کوم دی نو خېټه نارمل ده او زه به سبا به وکړم، بلز به وشو. په دې کې دا جمع کېږي غټه کولمه کې، چې کله دا جمع شي نو نور مو اوبه راکاږي، وجود ته اوبه راکاږي. غټه کولمه چې ده نو دا اوبه راکاږي، دې کې کوم چې زمونږ واټر چې دي دا ابزارپشن کوي دا راکاږي، دې نه نمکیات اوبه دا راکاږي، دا نور وچېږي. نو که چېرې ته وایې چې یاره زه سبا به وکړم بل ورځ به وکړم نو دا ټایم د ټایمه دې نه اوبه راکاږي او دا وچېږي. نو نور بیا تاسو کله واشروم ته لاړ شئ نو بیا دومره زور وکړي چې بیا بعضې وخت کې وینه ترې راځي، بعضې وخت کې دومره چې بلکل کولمو ورسره راوځي. او یو مریض وایي ډاکټر صاحب زه خو چې کښېنم نو یېرېږم چې یاره دلته کولمه مې راونځي. نو کوشش کوئ چې تاسو کوم چې فروټس دي نو د دې استعمال ډېر وي، اوبو استعمال ډېر کوئ. بل چې دا کومې سبزۍ دي دال شو یا اسپغول شو، کوشش کوئ چې د دې استعمال چې څومره وي نو ښه ده. ډېر کسان دي چې د هغوی د کنسټیپیشن د وجې نه، د قبض د وجې نه دومره دغه شوي چې هغوی بیا ډپریشن شکار شي، بیا وایي ډاکټر صاحب مونږ ته خوب نه راځي، مونږ ډپریشن سوچونه کوو، دا چل دی هغه، نو بیا خبرې. نو کوشش کوئ چې تاسو زموږ په دې خبرو باندې عمل وکړئ. کوم چې سیرپ یې تاسو ته ډاکټر درکړي نو هغه استعمالوئ، روزانه استعمالوئ، روزانه. خو خوراک چې دی نو فروټ استعمالوئ، سبزیانې شوې، بل داسې هغه خوراک کوئ چې کوم بل معده چې دا معده
میده مه خورئ. څومره میده چې تاسو خورئ دونه ستاسو خېټه ته ځي. څومره چې غټ خوراک کوئ لکه جوار اوړه شو، جوارو روټۍ شوه، دغه استعمالوئ. د دې نه بل بسکټ شو، دا به نه استعمالوئ. بسکټ چې کوم دا هم میده ده. نو کوشش کوئ چې خوراک څومره لږ غټ خوراک وي، لږ غټه، نو دا به زمونږ چې کومه کولمې دي نو دا په اسانه دې سره تاسو څونه میده خورئ، څونه میده خوراک کوئ، نو دې سره دا نور هم کلکېږي. نو کوشش کوئ چې تاسو خبرو باندې عمل وکړئ او انشاءالله زموږ دا ویډیو که تاسو خوښه شوي نو یو سبسکرایب دغه ځای کې بټن د هغه ورته ووهئ چې تاسو له دوباره بیا چې کوم ویډیو موږ اپلوډ کړو تاسو ته به هغه در رسي. صحیح شو او والسلام.